سوات تعلیمي بورډ د 11 او 12 سالانه نتیجو اعلان کړی چې پکې اول ځل د سرکاري کالج طالب علم بورډ کې اولنې پوزیشن ترلاسه کړی. په مجموعي توګه د 12 نتیجه 4.8% راغلې ده. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې ریپورت کې. سوات تعلیمي بورډ کوکړی کې د کال 2019 11 او 12 جماعتونو سالانه نتیجو اعلان کړی چې تر مخه د جانزیب کالج اعزاز رشید 120 نمبر سره اولنې پوزیشن ترلاسه کړی. د رنګا دویم پوزیشن ماهینور او شهاب خان 119 نمبر سره وګټو او دریم پوزیشن سلور طالب علمانو ملیحه خان، نور خالد، فاطمه حسین او زرمینا اکرام 110 نمبر سره ترلاسه کړو. په دغه موقع پوزیشن اغستونکو ته انعامونه او شیلډونه ورکړل شول. خپل په دې پوزیشن باندې ډېر زیات خوشاله یم. خپل د ټیچرز ډېر زیات شکریہ ادا کوم. جامع مصر ډېر زیات مهنت کړه. ډېر زیات به انتها مهنت می کړې دي. او په دې کې زما د مور پلار ډېر زیات لاس دي. زما مور، زما پلار، زما خویندرونه ټول دا ایوارډز سپیشل خپل مور ته ډیډیکیټ کوم. ډېر زیات خوشاله یم. خپل کامیابی ډېر خلکو ته ډیډیکیټ کوم ځکه چې د دلته ولاړم د دې لاس د دې نشاته د ډېر شي خلکو افورټس دي زما سره. په دغه مهال باز طالب علمان ویل چې بورډ کې خوخي ناخوخي کړی شوی دي او دوی سره زیاتې شوی دی. زما سره په فرست کې هم دا نه انصافي شو چې زما فرست ټایم زما چې 500 مارکس راغلو. بیا چې کله ما ری ټوټلینګ وکړو صرف اونلی په بایو پیپر کې، نو زما په بایو پیپر کې د 87 نه 97 مارکس شو او دا زما سره پروف شته. نتیجو اعلان په وخت د بورډ چیرمن، کنټرولر او د سیمې تعلیمي پوهان هم موجود ول. دوی ویل چې سوات بورډ کې د شفاف امتحاناتو لپاره جدید طریقه اختیار کړی شوې ده. دغه رنګه د بورډ کنټرولر امتحانات عمر حسین زیاته کړه چې دوی په شفاف طریقې سره امتحانونه اخیستي دي او که بیا هم چاته اعتراض وي نو دوی یې مطمئن کولی شي. ریچیکینګ وشي، د ریچیکینګ د ریزلټ وروسته باقاعده بچي موږ راغواړو، کال کوو او هغې ته باقاعده ښایو چې بچو دا پیپر تا داسې کړی دا دې داسې اټم کړی او د دې ده او زه دا ته په وثوق سره دا وایم چې دا کوم ریزلټ ورته دی 84% زموږ ریزلټ راغلی دی. الحمدلله دا پیورلی په میرټ راغلی دی. سوات تعلیمي بورډ انتظامیې لخوا جاري کړی شوي معلوماتو تر مخه په 11 کې 26,000 طالب علمانو برخه اخیستې وه چې پکې 14,000 پاس شوي او نتیجه 2.5% راغلې ده. دغه رنګه په 12 کې 40,000 ماشومانو کې 60,000 ماشومان پاس شوي او نتیجه 4.8% راغلې ده. د کیمرامین مهرلي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.